او زما د ویډیو غرض او مقصد دغه دی چې دا ټول خلکو ته دا ویډیو ورسي، ټول مشرکینو ته دا ویډیو ورسي، کفارو ته دا ویډیو ورسي چې زمونږ په کتاب کې، زمونږ په قرآن پاک کې څومره طاقت دی او موږ خپل کتاب سره، قرآن پاک سره څومره مینه محبت لرو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع د هغې نوم نه چې زموږ د اسمانونو بادشاه دی، د پوره کائنات مالک دی. کتونکو علاقه د ثوابۍ او ځای دی مانیری. په مانیری کې موجود یم جی. دا پسند چې راسره تاسو څومره شاه زلمي ګورئ، تاسو وایئ چې علي عباس خان چته واده له راغلی دی او کسي صاحب دی، خو نه جي دا واده نه دی جي. دا یو هغه عظیمه خوشحالي ده چې کومې خوشحالۍ ته هر یو مسلمان خوشحالیږي. دا هغه یو عظیمه خوشحالي ده چې کومې خوشحالۍ ته هر یو مور او پلار چې کوم دی په دغه تمه باندې ناست دي چې موږ ته خدای پاک د خپلو بچو دغه خوشحالي وښیي. او دغه خوشحالۍ نوم دی جي ختم القرآن. وایم خوش قسمت دي هغه خلک چې کوم خلک ختم وکړي. خوش قسمت دي هغه مور پلار چې کوم مور پلار د خپلو بچو دغه خوشحالي صحیح کړي. کاغه د ناظري ختم وي، کاغه د ترجمې وي او کاغه د حفظ وي. بهرحال کتونکو قرآن پاک نه ختمېدونکې یوه سلسله ده چې تر څو پورې زموږ ژوند دی، موږ په دې باندې ایمان راوړی دی او چې تر څو پورې موږ ژوندي یو نو موږ به د قرآن پاک درس کوو. خو بهرحال زموږ د مسلمان دا یو ډېره زیاته غټه خوشحالي چې موږ ختم وکړو. زما نن د دې ویډیو غرض او مقصد هم دغه دی چې زه د خپل دین او د اسلام اصلاح وکړم. او زما د دې ویډیو غرض او مقصد دغه دی چې دا ټول خلکو ته دا ویډیو ورسي، ټول مشرکینو ته دا ویډیو ورسي، کفارو ته دا ویډیو ورسي چې زموږ په کتاب کې، زموږ په قرآن پاک کې څومره طاقت دی او موږ خپل کتاب سره، قرآن پاک سره څومره مینه محبت لرو. کتونکو تقریبا یو څو ورځې مخکې را سره چې کوم دی نو سرفراز باندې رابطه وکړه چې زموږ لکه د تر زامنو ختمونه دي او زموږ دغه خواهش دی، زموږ دغه تمنا ده. هغه هم دغه وایي، زموږ هم دا خواهش دی چې تاسو راشئ او تاسو یو څو خبرې وکړئ. او یقینا چې دا ډېره زیاته عظیمه خوشحالي ده او څوک هم چې په دې خوشحالۍ باندې خوشحاله او نو هغوی دا ویډیو زیات نه زیات شیر کوي. او بیا دا چې زموږ د مسلمانانو لپاره یو فخر دی، یو ویاړ دی چې موږ خپل کتاب سره دومره مینه محبت ساتو او موږ دا چې کوم دی د ټولې دنیا ته ښو چې موږ خپل قرآن پاک سره څومره مینه ساتو. په څنګ کې مولوي سرفراز چې موږ سره رابطه وکړه. سرفراز بھائی سره به لږ شانتې خبرې کوو چې دی موږ ته څه وایي. السلام علیکم سرفراز بھائی. وعلیکم سلام. تاسو ډېر شکریا ادا کوم چې تاسو رالئ ما سره خپله مینه شریکه کړه. تاسو ډېره مننه کوم او تاسو رالئ ډېره شکریا ادا کوم. کتونکو سرفراز بھائی را سره رابطه کړې وه چې راشه ختم القرآن دی او دې کې یو څو خبرې وکړم او ته ضرور زموږ دې سره مینه ده، موږ په دې باندې ایمان راوړی دی او بیا دا شانته خوشحالۍ له به زه ضرور ځم چونکې تاسو ته به هم ښه معلومات وي چې زما هم طبیعت مې ټیک نه ما ته د خپې نه خو چې کوم مسله وه نو تاسو ته هم لږ ښه معلومات وي. خو بهرحال ما وی چې زه به داسې خوشحالۍ له ضرور ځان رسوم. په څنګ کې مې ولاړ هغه شاه زلمی چې چا نن ختم دی د قرآن پاک او ډېر زیات چې کوم دی نو خو لږ خوشحاله هم دی. د سره به یو څو خبرې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وله نوم دې څه دی؟ حمزه. حمزه څنګه یې؟ تاسو څنګه یې؟ خیر دی بالکل الحمدلله. حمزه دا راته ووایه چې ماشاءالله د قرآن پاک ختم وشو ستاسو نن څومره خوشحاله یې؟ ډېر خوشحاله یې؟ دا راته ووایه چې ختم دې په څومره وخت کې وکړو؟ 10 کاله کې وکړو ماشاءالله. مزید مخکې د څه اراده ده؟ حفظ به کې او د حفظ نه بعد به څه کې؟ علم. ها یعنی مطلب عالم به جوړېږي. ماشاءالله رب کائنات زموږ په دې ځمکه باندې دا شانتې ځوانان، دا شانتې شاه زلمي را پیدا کړي چې هغوی خپل دین سره، خپل اسلام سره دومره مینه محبت ساتي او رب کائنات ته زموږ دا شانتې خلک نور هم مخ په ځمکه باندې ډېر کړي. کتونکو په څنګ کې مې ولاړ بل شاه زلمی دی او دی هم چې کوم دی نن ختم وشو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ولا ستا نوم څه دی؟ سعد. سعد دا راته ووایه چې نن ستا هم نو چې کوم دی لکه چې ختم دی وشو څومره خوشحاله یې؟ ډېر. ها دا راته ووایه چې مزید مخکې ستا څه اراده ده؟ حفظ به کې ماشاءالله. او څومره وخت کې ختم وکړو؟ 4 کاله کې ماشاءالله. یعنی دې پکې لږ غونته کې کمزوری و ها. خو دا بهرحال زموږ دا ډېره زیاته خوشحالي ده. دا راته ووایه چې ډېر خلک به تاسو ګورئ چې کوم خلک د دین نه لري مطلب مدرسو ته نه ځي، سبقونه نه وایي، هغې خلکو له څه پیغام ورکوې صاحب؟ هغه علم پکار دی، قرآن تلاوت کوي، خپل شوق سره مدرسې ته ځي. ها ډېره مننه، ډېره شکریا سعد. کتونکو دا یو وړوکی شانتې پیغام و. همیشه چې تر څو پورې زه ژوندی یم په ما کې دا ساه غړېږي، په ما کې دا ساه ده او موږ له مرګ نه راغلی نو انشاءالله موږ به د دین خدمت کوو، موږ به د خپل اسلام خدمت کوو او چې څومره موږ دا وکړو نو هغه کم دی ځکه چې الله پاک موږ باندې غټ احسان دی چې موږ مسلمان ملک پیدا کړی او بیا راته عظیمه کلمه نصیب کړې چې لا اله الا الله محمد رسول الله
او یقینا چې په دې قریبه کې موږ الله پاک سره وعده کړی چې الله پاک موږ بستا حکمونه منو د نبی اسلام طریقو لاندې موږ خپل ژوند تیرو اوس کدا طریقې موږ په خپل ځان کې راوست موږ به کامیاب یو کدا طریقې موږ په خپل ځان کې رانه اوس کتون کو موږ په دې دنیا باندې خو او اخري جهان ته موږ ځان له دې په خپل وو رب کائنات ته موږ نه بخ پزماکه باندې د دین خدمت همیشه لپاره واغستل کی رب کائنات ته موږ نه د خپل اسلام خدمت واغستل کی رب کائنات ته موږ نه د خپل خور خدمت واغستل کی دعا کوي چې خدای پاک د پاکستان ته خیر کی دی وطن ته خیر کی دی خور خیر پیښ کی او کتون کو زموږ چې کوم دی حمزه او صادله ډیره زیاته مبارکي ټول مبارک شي یو ځل بیا ټول مبارک شي پاکستان زندہ باد زموږ دین اسلام زندہ باد ماشاءالله